والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما مانا كقولنا من وما. اوس خاص نه فارغ شو، اوس عام ته ذکر کوي. كل لفظ عام هر لفظ ده. اوس دې ته اشاره کوي چې خاص عام دوه اقسام دي لفظ دي. بیا لفظ د مراد لفظ محمل نه ده بلکې لفظ موضوع ده. هغه لفظ چې وضع معنا پره، ځکه عموم خصوص خو معنا له وجه جوړیږي. لفظ کې جوړیږي هم معنا له وجه. کمانه یې ووا بیا خاص هم جوړیږي، کمانه ډېرې وي بیا مشترک ماول جوړیږي. کل لفظ ینتظم په معنا د یشملو سره چې دا شاملي وضع په اعتبار د کې شمولي. نو دې سره ګوره خاص وته دنه خاص وته دې سره احتراز مشترک ده، ځکه مشترک نه شامل دوه یا دریوم مشترک خو دوه درې معنی کړه. او په تعریف ته هم کې دا د ینتظمو چې دا به شاملي، او مشترک خو نه شامل، ځکه مشترک دوه درې معنی ټول ته دا نه شامل. ځکه لازمي کې ابهام په معنا کې کته مشترک ټول معنی ته شامل کې، نو مشترک خو دوه درې معنی ټول ته شامل کې، نو ابهام را لای په مراد کې. اته مراد پته نه لګي چې تا کوم مراد ده. اوس ته خو دوه درې معنی دي مشترک، اته ټول ته شامل کې، اوس تا مراد مبهم شو. نو لازم شي ابهام المراد، مراد دې پټ شو. دی وجه ینتظم سره مشترک وته ته کا دوه درې معنی ټول ته نه شامل، وإلا لازم شي ابهام المراد. اب بعضو تک شامل ہے، نو لازمی کی ترجیح بلا مرجع. لکه چې افراد دو درې معنی نو کا هر یو برابر ده، ځکه دو درې معنی دي ټولې لفظ معنی دي. نو کته بعض اخلي بعض نه اخلي، خو ترجیح بلا مرجع. کته ټولې اخلي لازمی کی ابهام المراد، مراد مبهم ده. دی وجه په ینتظمو سره مشترک وته اکی شمول نه ټول ته. جمعا من الافراد دا شاملی ډلې ته. ینتظم جمعا من الافراد دا جمعا خاص نه احتراز ده، ځکه خاص خو یو فرد ته شامل دی، ډلې ته نه شامل. همون خو ینتظم جمعا ډلې ته شامل دی، ډلې ته ډله، لکه تاسو مونږ ډله یو. نو په جمع سره خاص وته ځکه خاص نه شامل ډلې ته یوا. من الافراد تسرا اسماء عدد وته. اسماء عدد لکه 2 3 4 5 8 لس څنګه وته؟ ځکه د اسماء عدد چې دي 3 دام ډلې ته شامل دي، خو ډله د اجزاو ده، ډله د افرادو نه ده. ثلاثه نه دي، ثلاثه دا عدد ده. دا چاته وایي ثلاثه؟ ثلاثه دریو احادو ته وایي. درې احاد یعنی یو احد بل سره د حیات اجتماعنا چې دا اجتماعیت ورته عارضي. نو عدد وایي احادو ته سره د حیات اجتماعنا. نو ثلاثه درې احادو ته وایي، د درې احادو ته یو ثلاثه وایي سره د حیات اجتماعنا چې جمع کې. اوس ګوره ثلاثه وایي درې احادو ته چې سره د حیات اجتماعنا واخلي، دا یو ثلاثه ده. دا درې احاد سره د حیات اجتماعنا دا یو ثلاثه. تاسو نه چې دا ډېر ثلاثه دي. احاد درې دي پکې احاد، خو ثلاثه یو ده. اربعه چاته وایي؟ څلور احادو ته وایي سره د حیات اجتماعنا. نو دا یو اربعه ده. دا څلور احاد سره د حیات اجتماعنا دا یو اربعه ده. دا ډېر اربعه نه دي. نو ټیک ته په ثلاثو کې ډله شته دی، خو ډله د اجزاو ده، ډله د افرادو نه ده. داسې اربعه کې هم ډله شته، خو دا ډله د افرادو نه ده، دا ډله د اجزاو ده. ډله خدا ده ثلاثه یو وجود لري. ډله کومه ده؟ دا درې کسه چې موږ ناستو یو ډله ده، دا یو ثلاثه. دا ډېر ثلاثه نه دي. بل ډله دا ورپسې
بله ډله باره 3 موټر ولاړ دي ډله ده دا یوه سلاسه باره 3 ښځې ولاړې دي یوه ډله ده دا بل سلاسه نو یوې ډلې ته سلاسه وایي 3 کسانو ته 3 سلاسه نه وایي یو سلاسه ورته وایي آحاد پکې 3 دي سلاسه یو سلاسه ده نو موږ داسې ویله چې دا شاملي د عام ډلې ته خو کومه ډله من الافراد افرادو ډله اجزاو ډله نه نو دې سره عدد وته لکه 2 3 4 5 10 شل څلور چا ته وایي څلور آحادو ته وایي څلور آحادو ته وایي سره د هیئت اجتماع نه چې دا څلور آحاد دا اجزا د اربعو دي دا د یوې اربع اجزا دي دا څلور اربعه نه دي دا یوه اربعه ده دا څلور آحاد چې سره د هیئت اجتماع نه واخلي نو دا یو اربعه نو اربعه عدد ده آحادو ته وایي سره د هیئت اجتماع نه نو څلور آحاد سره د هیئت اجتماع نه یو اربعه اگر که آحاد پکې څلور دي خدای اجزا دي اجزا پکې څلور راغله خو افراد څلور نه دي راغلي فرد یو اربعه ده افراد کم دي افراد دا دي چې دلته څلور سړي ناست دا د اربع یو فرد هلته بار څلور سړي ناست دا د اربع بل فرد هلته ښځې ناستې د اربع بل فرد موټر ولاړ د آحاد بل فرد د اربع بل فرد نو په اربع کې نشته تعدد د افرادو په اربع کې تعدد د اجزاو ده دا یو اربع نو د چې ویله جمع من الافراد دا به شاملي ډلې د افرادو ته نو دې سره اسماء عدد وته ځکه اسماء عدد اگر که په دې کې اجزا ډیر دي خو نشته پکې افراد ډیر فرد یو ده فرد یو اربع ده اجزا پکې څلور فرد یو ثلاثه اجزا پکې 3 اما لفظاً دا چې ډلې د افراد ته شاملي اما لفظاً یا په اعتبار د وضع سره لفظ ورپاره وضع د کثرت افراد لپاره هو لفظ وضع لکه مسلمون او مشرکون وایي ما مانن یا معنا په اعتبار د ډلې ته شاملي اگر کا لفظ صيغه نه وضع ورپاره لکه من صيغه خو نه دا وضع لپاره د ډیرو افرادو ما نه دا وضع ډیرو افرادو لپاره بلکې من مبهمات نه ده اما مبهمات نه ده ابهام لوجنا د ابهام لوجنا دا یو معنا ده د ابهام ولا معنا دا ډیرواله پیدا کوي لکه ته منفي دار سوک تا او دا سوک معنا څه ده دا ډیرواله د افرادو پیدا کوي هغه سوک ته کې داسې زکه داسې بل کې داسې مافي دار څه شاید کور کې دا معنا دي څه شاید دي کې ابهام ده دا ابهام ډیرواله پیدا کوي څه شاید کور کې ډوډۍ ده کټ ته بستر ده بالغ ته وای ما مانن ککلنا منوما وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به دا اوس خاص تعریف نه بعد حکم بیانې حکم الخاص من الكتاب کتاب ځکه وایي چې کتاب قرآن ده قرآن قطعی ده قسم خاص دا قطعی ده قطعیت لوجنه واجب العمل ده قرآن ولې قطعی ده متواتر ده په ټولو تواتراتو سره قرآن هو ځکه قطعی ده هغه متواتر ده ټول تواترات څه معنا یعنی متواتر د لفظن مانن طبقتن طبقو دنیا خلقو ته نقل کړی ده متواتر طبقه الفاظ متواتر دي معنی متواتر ده نو کتاب قطعی ده خاصم قطعی ده ولی خاص قطعی ده ځکه خاص وضع ده معنا وضع ده یقینا ایوی معنا پر یقینا چې دا معنا معلوم المراد ده یقینا یا معلوم البیان ده یقینا لکه مخکې اوس تیر ځکه نو کتابم یقیني قرآن خاصم لفظ موضوع ده یقینا امانا پر وضع ده یقینا امانا معلوم المراد ده معلوم البیان ده یقینا ځکه دا فائدہ کوي وجوب العمل چې عمل په دې باندې واجب ده دا مذهب ده د مشایخ العراق قاضي ابو زید شیخین
دلیل چې ده دلیل دا ده چې ګوره وضع الفاظونه مقصود څه ده د الفاظ چې وضع معنا پاره دې څه مقصد ده خو دې دا مقصد ده چې لفظ په معنا دلالت وکړي دې پر وضع ده کدا نه به وضع بیکاره ده نو مقصود وضع د الفاظونه دا ده چې په معنا دلالت وکړي و الا کنه کې دلالت په معنا به خدا به فائدې شي لہذا چې مقصود لفظ نه دا ده چې په معنا دلالت وکړي نو خاص وضع ده یقینا معنی معلومه ده یقینا دلالت یقینا پکې دی وجنم منځ کې یو داسې یو تار نشته چې هغه بیا وجوب نه کی فائدہ دیر وجه ده واجب العمل ده دا عبادو مذهب ده امام شافعی صاحب ملګری رحمه الله او ځانګه مشایخ سمرقند هغه دا وایي جنانه نه ده واجب العمل دلیل څه ده وای احتمال لري چې بل معنا مجازي مرادي چې کوم خاص ذکری قران کې نو کله چې بل معنا مجازي مرادي ځکه دل وجنه دا نه د واجب العمل قطعا جواب دا چې دا غلطه خبره ده چې بل معنا مجازي مرادي دا خاصه احتمال ده ادا سي احتمال ده چې نه د ناشئان دلیل دی خو څه دلیل نشته نو محض احتمال دا خو وهمي او وهم مردودي وهمونه خردي دی وجنه دا چې وهمي خبره ده چې ته چې دا معنی دی نه مراد کله چې بل معنا مرادي مجازن دا خاص احتمال شو اسی په وهم باندې بنا شو وهم خو مردود ده که وهم ته اعتبار شي نو لازم سي اختلال پر شرایعو کې دغه بشریت ګډ وډ شي ولې هر شي کې به ته وهمونه کې احتمالات پیدا کې نو موږ دا معنی نه ده بل دي روزه دا معنی نه ده بل دي او دلیل هم نشته اسی دا خاصه مردودي خبره دي خلاص ځکه ویلا په ګوره و یو سره دیوال خواته ولاړ ده ا دیوال صحیح سالم ده نو ته سړی باندې دا اعتراض نه کیږي د ملامتیا چې ته دلته ولې ولاړې اکه دا دیوال کوږي او ورزیدا ته نږدې یو سره دیوال سره ولاړی نو په دې باندې ملامتیا کوي خلک چې دلته ولې ولاړې دا دیوال به تر باندې وګورځي کنه ځکه ویلا حکم الخاص ته کتاب الله نه وجوب العمل به ادا ده چې په دې باندې عمل کول واجب دي لا محاله یقینا فإن قابله خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله اوس بلا مسله کوي دا خو نفس مسله حکم بیان کوي اوس حکم سره معارض ذکر کوي حکم هيدا ده چې واجب العمل ده اوس معارض ذکر کوي معارض بنا مقابل هغه ده چې کدا حکم دی خاص په کتاب الله کې دې معارض موجود مقابل خبر واحد یا قیاس خبر واحد بلا مسله کوله چې دې مقابله کې و قیاس ته مجتهد هغه معارض او هغه مقابل وو اوس په څه چل کو دا حکم بیانې و چې کدا چې معارض پیدا شه خبر واحد وو یا قیاس وو چې دې خاص کتاب الله مقابله معارض نو که جمع ممکنه و څنګه به جمع ممکن نه په اعتبار د محال مختلفه سره یعنی خاص کتاب الله یو محل اداغه قیاس یا خبر واحد چې کومه خبر کوي چې مقابل ده هغه بل محل جمع ادا سي ممکن نه چې محلونه جدا جدا کې حکم د خاص کې څه فرق نه راته بس په دواړو باندې عمل کې ځکه اصل په دلو کې اعمال ده نه اهمال چې عمل ورکه و الا اکه دا څه و چې جمع نه ممکن په اعتبار د محال مختلفه بلکې یو محل کې راتله یو محل کې خود و متنافي امور نه جمع کیږي بیا یو کتی د قران ابل غیر کتی دا نو یو عمل بالکتاب په قران عمل کې ځکه محل یو ده بیا چې یو محل کې رااله نو دوه متضاد خبره ته په یو محل کې نه جمع کیږي به چې نه جمع کیږي نو چې کومه کوي بیا به منه نو کوي کتاب الله خبره ده بس دا و منه خبر وای د قیاس دا به ردی دا ګوره فین قابلو کمقابله وکړه د خاص حکم سره مقابله څه معنا نافاه دې خبره به کو دا نقطه ورته لیکي نفي کدا حکم د خاص چا نفي خبر الواحد خبر واحد په حدیث مبارک کې او القياس یا قياس مجتهد فإن امكن الجمع بينهما که ممکنه و جمع بینهما دواړو منځ کې په امکان نفس الامر
امکان نفس الامری دا معنا چې ته خارج کې عمل پکواش دې ته امکان نفس الامری وای. امکان نفس الامری دا معنا چې شی پر معنی نه ذات تشی کې معنی یا نه بار معنی وي دې ته امکان نفس الامری وای. تا ډوډۍ وخوړه موږ دې وک دا ممکن په امکان نفس الامری ده. نفس الامر معنا نه په خارج کې دا واقع ده. څه معنا نه ذات کې معنی وو ډوډۍ دې دا وخوړه معنی نه په ذات کې. ذات کې هو معنی دا چې زار پکې پراته وي به ودې نه خوړه. ان خارج کې معنی وو په ډوډۍ دې وخوړه دې ته امکان نفس الامری وای. اګه صرف ذات کې معنی نه او خارج کې وو به دا ته امکان ذاتی وای. دلته عام کنال جمع بینما دوړ منځ کې جمع ممکنه او په امکان نفس الامری. نفس الامر معنا شای بالفعل. نفس الامر الامر فی نفسی. امر معنا شای فی نفسی پخپلا چې شای پخپلا ای چې شای پخپلا وی خارج کې یعنی معنی نه ور پاره نه ذات کې معنی یا نه خارج کې معنی دا امکان نفس الامری. اګه ذات کې معنی نه خارج کې وی دا امکان ذاتی. او ستا وعده نه کړای دا ممکن په امکان ذاتی سره ده. ذات کې معنی نشته خارج کې معنی تاسو سره پیسې نشته خارج اچھا وعده دې وک بالفعل و دا ممکن په امکان نفس الامر ده. نه ذات کې معنی نشته نه خارج کې معنی نشته خارج. فإن امكن الجمع بينهما که ممکنه و جمع دواړو منځ کې بدون تغییر فی حکم خاص به د بدلوالی نه په حکم د خاص کې. خاص کې حکم نه بدلیدای. هغه قرآن د کتی ده یوم بهما یا بدواړو باندې عمل کیږي ځکه اصل په دلایلو کې عمل ده. ویلا یوم بالکتاب اکنه نو ممکنه جمع نه کې د دواړو دو محل نه پیدا کېده یو محل کې راتله. په یو محل کې خود متضاد خبرې نه جمع کیږي به صرف په قرآن عمل کې ځکه کتی ده. ويترك ما يقابلو پرېږده به هغه یقابلو چې دې مقابل ده. خو سوال ده دلته چې لکه فین قابلو توای کوم معارضه وکړه کتاب الله سره چې کتاب الله خاص سره معارضه وکړه قیاس خبر وای. معارضه چیرته کېدای شي؟ معارضه کې خو شرط د مساوات د دلیلانو په قوت کې. معارضه لفظي معنی ده مقابله. اصطلاح کې معارضه چاته وای؟ معارضه اصطلاح کې دی ته وای اقامت دلیل ده په نقیض د داول خصم. خصم یو دا وای کنه هغه نقیض باندې ته دلیل قائم کې خو شرط کې مساوات ته دلیلانو په قوت کې چې دواړه دلیلانو یعنی هغه خصم ول دلیل اتاول دلیل دواړه به برابرۍ په قوت کې بیا پسې دې ته معارضه وای. نو معارضه معنی دا اقامت دلیل ده په خلاف ته داوی د خصم یعنی په نقیض د داوی د خصم. اقامت دلیل علی خلاف دعوی الخصم چې ته دلیل قائم کې په نقیض د داوی د خصم. خو شرط دا ده چې پس معارضه ټیک کېږي چې دواړه دلیلان متساوي په قوت کې. عدالت نه جوړيږي ځکه هلته کتاب الله ده عدالت خبر واحد ده او قیاس ده. نو خبر واحد خو ځواني ده وصول کې ځوان ده کدای چې دا شای نبی علیہ السلام ته یقیني تور سره نه واصل. قیاس ځواني ده ځکه دا پر رائے مبني ده. رائے کې احتمال د غلطی شته. مجتهدی و رائے قائمه فکر کدای چې غلطي کتاب الله خو کتی ده. نو دلته خو دلیلانو کې مساوات نشته په قوت کې به څنګه معارضه وشي؟ نو لاندې نقطه جواب کوي. جواب کې وایي چې دلته معارضه نه مراد معارضه اصطلاحي نه ده. معارضه لغوي ده ای نافاه صرف دا څه وو چې خبر واحد ولګي دا قیاس نفي کولای حکم د کتاب الله نفي کولای بس دا لغوي معنی مراد ده. هغه اصطلاحي معارضه نه ده چې اقامت دلیل په خلاف ته په نقیض داوی د خصم چې دواړه دلیلانو کې مساوات په قوت کې دا معنی نه مراد بلکې خالی لغوي معنی مراد ده. که معارض و یعنی نفی یک هغه نفی کولای کتاب الله او کې نفی کولای اوس په چا باندې عمل کې کتاب الله باندې خلاص. یا جواب دادا چې معارضه نه مراد معارضه سوری ده. اسی صورت کی مقابله معلومه ده واقع کې نشته معارضه ځکه معارضه کې خو واقع کې شرط
مساوات ته دلیلونه ده په قوت کې چې دواړه برابري دا په قوت کې نه دي برابر خو صورتن هم مقابله یې کنه ځکه کتاب الله یو حکم کوي او دا هغه مقابله کې خلاف حکم کوي خلاص شو مثالو فی قولی تعالی یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء انتظار ده کې متعلقات خپل ځانو متعلق ثلاثه قروء درې قرئ اوس ګوره احناف فرمای چې قره په معنا دی حیض سره ده شوافی فرمای چې قره په معنا دی تور سره ده یعنی کومه متعلق زنانه عدت سے تیرې درې قرئ عدت ته اوس احناف وایي چې درې قرونه مراد درې حیض دي شوافی فرمای چې درې قرونه مراد درې تور دي اوس احناف په دلیل قطعی عمل کوي احناف فرمای چې ورته طرف فرمای ثلاثه قروء ثلاثه اسم عدد ده ثلاثون تر لسو پورې اسم عدد کې قاعده ده چې کتمیز مذکر وو یو ده پتا سره یعنی دا ممیز چې ده اسم عدد یو ممیز یو تمیز ده تمیز خرافه دی ابهام کې دی عدد نه درې چې شاید درې دا ممیز ده ابهام ده پکې تمیز دې رفع دی ابهام کې نو کدا څه چې دا تمیز څه ده دا مذکر وو به اسم عدد ثلاثون تر لسو پورې پتا سره لکه ته به ثلاثه رجال مذکر ده ته ثلاثه پتا سره ده اکه چېرته دا تمیز مؤنث وو به دا اسم عدد درېونه تر لسو پورې بدون تای نو ته وایي ثلاث نسوتین اوس احناف دلیل وایي چې ګوره دلته ثلاثه اسم عدد پتا سره راغلی ده دا ممیز ده اقره تمیز ده چې اسم عدد پتا سره ای ثلاثون تر لسو پورې نو قاعده دا ده چې تمیز به مذکری اقر اب پس مذکر ګرځي چې طهر واخلي چې حیض چې قر اب پس مذکر ګرځي چې دغه واخلي ثلاثه قروء درې حیض خاجي خلاص شو دا شوافیو دلیل خالی ثلاثه قروء دا می شوافیو دلیل ته ویل دا شوافیو د احناف دلیل ده چې احناف دا څه وایي چې ورته ثلاثه قروء راغله ده نو ثلاثه دا خاص ده اسم عدد ده خاص معنی لري متعین معنی ده چې درې احاد دي لا ازید ولا انقص نه زیات درو نه کم دا د ثلاثه مفهوم ده او دای مصداق ته چې درې احاد لا ازید ولا انقص نو په کار دا چې دا خاص ته په خپل معنی کې معنی متعینه ده وضع متعینه ده ابهام پکې نشته معلوم المراد ده معلوم البیان ده مراد واضح ته ثلاثه بیان واضح ته ثلاثه چې درې احاد دي سره د آیت اجتماع لا ازید ولا انقص زیات کم نه ده دا ثلاثه په خپل معنی کې لفظ خاص تا چې درې احاد دي چې نه زیات یا نه کمی چې معلوم المراد والبیان ده بیان واضح ته مراد واضح ته د دریو دا دریو باندې خاص باندې عمل پس ممکن ده چې قره په معنا دی حیض واخلي اکه قره په معنا دی تور واخلي بیا په ثلاثه باندې عمل ممکن نه ده نو که قره په معنا دی حیض سره کې نو خاص معمول بها ګرځي اکه قره په معنا دی تور سره کې لکه شوافی وای لازم بس ترک العمل بالخاص په خاص کتاب الله به عمل نه وکي وتعالى باطل دلیل ملازمه څه ده دا ده چې کته کرنه تور واخلي احناف فرمای نو ثلاثه خو اسم عدد ده چې معنی معلومه ده مراد معلوم ده نه زیات نه کم دي ا مسنونه طریقه ده د طلاق چې تور کې به طلاق ورکه حیث کې به طلاق نه ورکه دیو جی عبد الله ابن عمر زوی وو هغه خپل بیبي ته طلاق ورکړو په حالت حیض کې نبی مبارک ته پته ولګیده نو حضور مبارک سخت غصه
او دا ورته چې دا د رجوع ورته وکړي. ګوره حیض کې طلاق باندې حضور مبارک سخت غم اظهار وکړي. نو سنت طلاق دا ده چې ته تور کې طلاق ورکړي. ښه چې تور کې دې طلاق ورکړه نو بعضې اجزا دې تور خو خامخا وتلي من سکینډ دومره خو خامخا وتلي په تور کې چې یو سړی طلاق ورکړي ښځې ته پوره طور پر خدای جامع نه وي. دې له وجې کم تور کې چې طلاق ورکړه مسنونه طریقه دا ده دې کې بعضې حصه وتلې ده. دې نه بعد دوه توره حصه بیا عمل په ثلاثه قرو نه رالی الګ تمام بلکې په ثلاثه قرو عمل رالی ناقص. دوه توره خو کامل رالی خو یو تور ناقص. که وروسته درې توره معتبره کامل. نو لازم څه زیادت په خاص و طالبات نو ځکه خاص کې خو ثلاثه ویلې دي. اوس یو تور کې طلاق واقع شو دام شو او درې توره نور شو مکمل. دا خو په دریو زیادت رالی په عدت کې. دې وجې نه طهر معنا اخیستل دا په خاص عمل نه ده بلکې لازمیږي ترک العمل بالخاص. دا د احنافو دلیل شه. لہذا موږ به قرن حیض اخلو. که تا دا سوالی چې لغت کې کره تور ته وایي نه عرب اهل لسان دي. عرب دا کره په تور کې استعمال کړی ده لغت والو او په حیض کې استعمال کړی ده. دې وجې صحابو کې هم دا اقوال راغلي دي چې چا په حیض حمل کړی ده چا په طهر. معلومه شوه چې کره په لغت عربي کې دواړو ته وایي طهر ته وایي حیض ته وایي. خو ترجیح سره موږ ثابتو دا خبره چې کره نه مراد دلته حیض ده طهر نه ده. ولی سنت طلاق طور کې ده نو باقي به دوه توره حساب نو په دریو عمل نه رالی دریو تورو نه کم شو. که باقي وروسته درې حساب نو په درې توره بیا عمل نه رالی لازم څه زیادت په دریو. چې کرې نه حیض واخلې ټیک ځکه کرې نه حیض واخلې نو سنت طلاق خدای چې په تور کې وایي باقي وروسته درې حیضه وګڼه. تور کې دې طلاق ورکړه دا خو عدت کې نه ده شمېر. ورپسې حیض بیا تور بیا ورپسې حیض بیا تور بیا ورپسې حیض. نو چې بیا درې حیضه تیر شو نو په ثلاثه قرو مکمل طور سره عمل راغی. نو که احنافو مذهبي نو عمل په خاص کېږي. که دې شوافیو مسلک واخلي بیا عمل په خاص نه کېږي. دا احنافو دلیل. اوس ګوره یتربصن بانفسهن ثلاثه قرو فإن اللفظ الثلاث خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به. دا د احنافو دلیل شو. وی فإن اللفظ الثلاث خاص وی دا ثلاثه لفظ خاص ده کنه. څنګه خاص ده؟ ځکه دریو احادو ته وایي لا ازید ولا انقص. معنی معلومه ده بیان واضح ده نو دا خاص ده فی تعریف عدد معلومین په معرفت عدد معلوم کې چې درې احاد دي سره د آیت اجتماعنا فیجب العمل به. معنی نشته کنه چې تا عمل نه پکې. معنی خو ابهام نشته. معنی معلومه واضحه ده. نو چې معنی معلومه ده واضحه ده نو کوم معنی ده چې تا عمل نه پکې عمل به خامخا په دریو کې فیجب العمل به خامخا په دریو عمل کې. په دریو عمل پس ممکن ده چې کره په معنا دی حیض واخلې نه په معنا دی طهر. چې طهر اخلې بیا زیادت په دریو راځي یا کمی دریو کې راځي. والتالي باطل ولو حمل الاقراء للاطهار كما ذهب اليه الشافعي. اوس امام شافعي صاحب باندې رد کړي چې امام شافعي صاحب ته وایي چې کره په معنا دی طهر سره ده. اوس که کره په معنا دی طهر سره ای دلیل دا وایي ته امام شافعي صاحب ټیک د لغت ته خلاف نه ده. لغت کې خو صحابه کې دواړه وارد دي. کره طهر ته ویلي دي او دارنګه حیض ته ویلي دي. معلومه ده چې معنا لغوي کې خو رکاوټ نشته دواړو ته کره وایي. خو که امام شافعي صاحب کره نه طهر واخلي دلیل دا وایي چې ګوره دا ثلاثه اسم عدد ده. قاعده په اسم عدد کې دا ده چې دریو نه تر لسو پورې په تا سره ده چې تمیز مذکری بدون تا ده چې تمیز مؤنثی. نو دلته چونکه ثلاثه په تا راغلی ده نو دا دې تقاضا کوي چې تمیز بیا مذکری او مذکر طهر ده نه حیض. لہذا درې طهره باخلي درې حیض بناخلي ځکه حیض خو مؤنث ده مؤنث سماعي. امام شافعي صاحب دا دلیل ویلی ده
دی وایي ولو حمل الاقرا للاطهار که ته کره په تور حمل کې که مازه ویلی شافعي ځکه امام شافعي څه وایي دلیل څه وایي امام شافعي څه به اعتبار دې نکتې نه چې نه تور مذکرون چې تور مذکر ده دون الحیض حیض خو مؤنث ده وقد ورد الكتاب فی الجمع بلفظ تانیث حال دا ده چې راغلی ده کتاب الله فی الجمع په صیغه الجمع معنوي جمع چې ثلاثه ده بلفظ تانیث په تا سره چې ثلاثتون ده وقد ورد الكتاب حال دا ده چې راغلی ده کتاب الله فی الجمع په صیغه الجمع چې جمع معنوي ده بلفظ تا په لفظ تانیث سره چې ثلاثتون ده دل دا دلیل ده د دې خبرې على انه جمع المذکر چې دا ثلاثه څه ده دا جمع مذکر ده مؤنث نه ده ولې په تیر راغلی ده کنه اته سره په اسم عادت کې دې دلیل چې دا مذکر جمع ده معنوي جمع ده د مذکر تمیز به مذکر راځي په پیو کنه على انه جمع المذکر دا په دې دلیل ده على انه چې دا ثلاثه چې ده دا جمع مذکر ده په جمع معنوي سره وهو الطهر امزدا کې نه ده مگر طهر ده لازم ترک العمل بهذا الخاص دا جزا ده امخ کې شرط ولو حمل کایما شافعي څنګه طرز عملو کې ولو حمل لکرا ککرنه تور واخلې لازم ترک العمل بهذا الخاص دا جزا ده به لازمي کې ترک عمل په د خاص باندې په ثلاثه باندې عمل نشي کولای ولی لأن من حمل على الطهر ځکه هغه چې مشافعي صاحب چې دا کړه په تور حمله لا یجب ثلاثه اطهار یو په درې طهر باندې عمل نه راځي بل طهرین و بعض الثالث بلکې دوه طهر دي ایوه عیسا ده د دریم منه یو د یوه عیسا دوه طهر کامل کچیرته دا شمیرې په عدت کې اکدا نشمیره مکمل درې طهر شمیره بیا زیادت په درې وراله درې طهر نور مکمل یو دغه طهر چې طلاق پکې ورده لا یجب ثلاثه اطهار بل طهرین دوه طهر و بعض الثالث سوال دی چې بعض ثالث نه دا خو اول ده دا بعض ثالث چې ده دا خو د اول طور ده چې کوم کې طلاق ورده نو دا خو دریم نه ده دا خو اولنه ده جواب دی چې ثالث په معنا دی احد سره ده یعنی بعض الاحد دوه طور کامل ادي یو بعض حصہ هو الذي دا هغه طور ده وکافي طلاق چې دې کې طلاق واقع شوی ده نو بیا عمل په دریو طور نه رااله کم شو اکه درې طور نور حساب بیا زیات شو الى اخره بس خوش ہے